پوه نه شوم چې دا وحدت ادیان څه ته وایي. مولوي صاحب نه لږ تپوس وکړه که نه چې ته په پراپیګانډا کې وحدت ادیان کې نو لږ د دې وحدت ادیان په مطلب خو مې پوهه که چې وحدت ادیان څه ته وایي. که ته وحدت ادیان دې ته وایې چې په ټولو دینونو کې کومه مشترکه خبره ده نو راځئ په هغې یو کېږو. نو دا خو قرآن هم وایي چې تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. په ټولو دینونو کې مشترکه خبره راځئ هغه الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. نو دا هم وحدت ادیان دی په یو مسله یو کېږي. که وحدت ادیان دې ته وایي چې انسانانو سره د سړیتوب ژوند تېر کا هغوی له د هغوی حقونه ورکړه نو دا خو ټولو انبیاو ویلي دي چې انسانانو له د هغوی حق ورکړه مظلوم له د هغه حق ورکړه دا ټولو ویلي دي. که وحدت ادیان دې ته وایي چې ښځو له د هغوی حق ورکړه او سړو له د هغوی ورکړه نو دا خو ټولو دینونو خیلي دي ټولو دا ویلي دي. او که وحدت ادیان دې ته وایي چې ته خپل دین پرېږده زه به خپل پرېږدم هغه دې خپل پرېږدي او راځئ یو نوی دین جوړو یو نوی دین جوړو نو دا بیا نشته. دا بیا کفر دی چې نورو دینونو نه انکار کې او نوی دین جوړې دین اکبري نو هغه بیا کفر دی. نو دی په دین نه پوهېږي طالب له مازغه خراب کی او طالب ګډوډ کی او هغه په نور ساخته کی او ورسته نه هیر کی. نو چې په یو خبره پوه نه وقت کذبتم بها ولم تحیطوا بها علما چې په یو شي پوه نه نو هغې کې ګوتې مو بیا په هغې کې خبره مه کو اول ځان پوه کا نو بیا پکې خبره کو. قرآن هم وایي یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم. نبی علیہ السلام یو سړی راغی کافر ورڅخه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ حکم یې وکړ وی دله بیزه وله شئ نو هغې بیزه وله شله او پای راړل هغه له یې ورکړل. نو هغه سړی خو مسلمان نه خو کافر و او نبی علیہ السلام څخه راغلی او نبی علیہ السلام حکم وکړ وی بیزه وله شئ دله پای ورکئ. که د نن زمانې ملا وې نو فتوا به یې پرې کړې وه چې دا وګوره کافر ورڅخه راځي کافر ورڅخه راغلی بیا کافر له عزت هم وکړ پای پې وسکوډه دی به خو علم یې خو یې نه که نه نه علم یې او نه عقلي عقل او علم دواړه ترې اخیستی شوي دوه ټکي زده کړي منګک د کورکمن غوټه موندې وه نو یې زه هم په ساري شوم نو دی په ساري شي. بیا خلک وایي یاره نبی علیہ السلام حکم وکړ بیزې وله وله شله نو هغه پای وسکله. بل ټیم بیا نبی علیہ السلام حکم وکړ وی بله بیزه وله وله شئ نو بلې وله وله شله نو د هغې پای وله راغله نو هغې هم وسکله. نو بیا نبی علیہ السلام حکم وکړ وی بله بیزه وله وله شئ نو بلې وله وله شله نو بیا یې حکم وکړ وی بله وله وله شئ. که د نن زمانې وې وی منګه د لوګې نه مړي وه ګورېره او دغه نه څه نشته د خوراک او ته له دې مارې بیزه له شي ورکوي. دا وګوره د کافرو خیال ساتي زمونږ نه ساتي خو هغه داسې نه وو که نه هغه ډېر د هغوی اعتماد و اعتماد یې پیدا شوی و. اعتماد چې نی نو کار نه کېږي ځکه دی خو بیا دې له ډېر مړه نه وي یاره دا وګوره دله قدر کوي موږ لا نه کوي دله یې دا وکړه ما نه یې ونه کړه. وګوره کافر ورڅخه راغلی وګوره هندو ورڅخه راغلی کافر هندو خو لا نه مسلمان یې وګوره بېګیري له خیال ساتي موږ لا نه ساتي. نو
نبی علیہ السلام بیا حکم وکړي بیزه ولول شي و بیزه ولشلي او یې پای ولا راړي اپا هغه پای سکول نو چې هغه پای وسکله بل ټیم هغه ایمان راړ چې ایمان یې راړ نو بیا نبی علیہ السلام حکم وکړي دا وی بیزه ولا شي د لا پای راړي نو هغه پای وسکل چې بیا نبی علیہ السلام یې بل ولا شي نو هغه نور ځای نشته نشم سکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی حضرت ہوئی وی الکافر یاکل فی سبعت امعاء والمؤمن یاکل فی مئة واحد کافر په وو کلمو خوراک کوي او مؤمن په یو کلمه خوراک کوي دا حدیث مطلب څه دی هغه بیا اوږده خبره ده هغه چې کله حدیث بیا موږ نه وایو بیا به درته ووایو خو پاگه بانده او زلا پای اسکول کافرو نو کدنن زمانی ملاوی یر دا کافر ورسخه ولی راغله یر دا کافر لی پای ولی ورکه تک یو سری لی کتاب ورکی نو دی بزرارم شی او گوره دلی کتاب ورکه دلی کتاب ورکه دا نی علمی نی عقلی ایاد زده وینا دینو سو اللہ علم نو کته چاله کتابم ورکه تحفه کې او کتابه ولا ورکه دا دل کتاب نو پکار کندا مالا پکارو دا دیر مالا نه دیلا ځکه خو ته خدای کار نه لیکنه درځه هاي هوی بیا استی دا اسلام دا څه نه راځي چې د جوړ کړ اسلام ډېر د خوان دین دی دیتی ناغا خوان ختم که چا جہاد بدنام که او چا اسلام بدنام که او چا پتکے بدنام که پخوا ماویلیو مایدا پتکے او دا سپینه جامع بدورا بدنام کئی چی بیا بے سوک نشیه چولے اوکے اوکڑل افغانستان کے لا چکالا انقلاب راغے نو ماویلیو مای مولا او طالب نوم با بدنام کی نوم دا طالب بدن شیغستے نوم د مولا باندې شهرسته ما داسې کارونه ودا وکي او هغه وکړل چې څه کول دا اوس پاکول ډیر ګران شوی دي څه پاکول ډیر لکه جاهلان هغه بس تاسو پوهیا کې هغه پزړه کې یو خبره نیولې ده بس هغه به ته وای کته نو وای نو ته کافر یې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم واهل کتابو راشه یو خبره تا چې برابر دا زمونږه استاد سمیانس کې نبی علیہ السلام چې هغه لوی دشمن یو او په بیبي والا بدنامه راغلی وه عبدالله ابن ابی ابن سلول نو چې هغه مړ شو نبی علیہ السلام راغی او د قبر نه وی بیا را وباسي کوڅ کړو خپل کمیس یې ویستا هغه ته واچو نو کله نن زمانه ونو فتوا به پکړې و چې وګوره دغه مخې فلانه صحابي مړو فلانه مړو نو هغه ته کمیس نه چور ته واچو د ارزه کې څه حکمتي څه مطلبي هغه د مخ کې د پاره د دین د خدمت د پاره یو لاري او دا غي ځان له وجي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډیرو موقعو باندې د مشرکین او د کافرو سره مروت کړي په ډیرو موقعو مقابله کړي دا هغه وخت کتلی موقع ته کتلی یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم